إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع النهار فاطفئ القنديلا. انتہائی واجب الاحترام ددیر رباط مسلمانانو علماء طلباء نوجوانانو سپنگرو مشرانو کورونو کی آواز اوریدن کو با حیا با پردہ تور سرو خیندو میندو ہر انسان دنیا کی کامیابی غواړي کاغه مسلمان دی او که کافر دی خدا هر سړی غواړي چې زه کامیاب شم یعنی کامیابی یو داسې کامیاب شی دی چې هر سړی د دې د حاصلولو کوشش کوي او صرف فرق دا دے چې چا د کامیابی دپاره یو اصول روان کړي دي او چا بل اصول. د کامیابی اصول د هر سړي جدا جدا دي خو هر سړی دا غواړي چې زه کامیاب شم. هر سړی څه غواړي چې زه شم کامیاب شم. لږ ورو وایه ښه. هر سړی غواړي چې زه شم شوق سره وایي زه څه شم کامیاب شم. د کامیابی دپاره اصول جدا جدا دي. څوک روان دی ناکامۍ ته هلاکت ته نقصان ته پریشانۍ ته د رب نافرمانۍ ته روان دی قدم په قدم ناکامه کیږي خو ذهن کې دا ده چې زه کامیابېږم. او ځنې خلک هغه د کامیابۍ په لار باندې روان دي ورځ ته ورځې الله سره تعلق جوړیږي او کامیابیږي. او ځنې خلک داسې دي چې هغې نه د کامیابۍ په لار روان دي او نه د کامیابۍ اصول خپلوي او نه غواړي چې زه د کامیاب شم په آخرت کې. د دنیا کامیابی هر سړی طلب کوي. چا کامیابی په بینک بیلنس کې مال او دولت کې طلب کړه. ډیر قومونه مخکې داسې تیر شوي دي هغې د کامیابۍ دپاره اساس او بنیاد د کامیابۍ اصل مصدر د کامیابۍ اصل بنیاد هغې مال ولټو
رب العالمین دنیا ته وښوله چې مال د کامیابۍ سبب صرف سر مړه کوي، ژبه هم د دې سر او د خولې منځ کې ده، دا ړکوي. صرف او صرف مال د کامیابۍ سبب، صرف او صرف مال د کامیابۍ سبب ته دنیا ته وښوله. او یو مشهور مثال قرآن ذکر کوي. هغه مثال دې خبرې طرف ته لاره سموي چې ته په مال کې کامیابی لټې، دا مال به وي او کامیابی به نه وي. مونږ مال کې کامیابی لټو که نه لټو، دا مال به وي او کامیابی به نه وي. قارون ډېر مالدار سړی و. قرآن د هغه مالداري او د هغه دولت ذکر کوي. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. د قارون مال دومره حد ته رسېدلی چې د هغه د مال د خزانو چابیانې به یو جماعت او یو ډلې ګرځولې. دومره زیات د هغه مالو، دومره زیات د هغه د مال دروازې وي، دومره زیات هغه المارو ته دروازې وي او دومره زیاتې د هغې چابیانې وي چې د صرف چابیانو دپاره به هم مزدوران مقرر کړو. لیکن د دې مالدار مقابله د سیدنا موسی علیه السلام سره راله او د مال مقابله د رب سره شروع کړه او مال دومره هلاکت ته ورسو چې د الله سبحانه وتعالی الوهیت چیلنج کو. د الله مقابله ته مال ودرو. سیدنا موسی علیہ السلام د الله د یووالي او د مال د پاکېدو دعوت ولا ورکو. هغه ته دا معنی واغسته چې ستا رب جوړ زما مال ته محتاج دی، ما نه د مال د انفاق مطالبه کې. قرآن گواه دی، محدثین او مفسرین او تاریخ په دې خبره گواه دي. کله چې دې مالدار والا ته د هغه اسمان ارادې خړې شوې او د اسمان والا فیصلې ورته بدلې شوې، مال ورسره دی، خزانې ورسره دي، پوج طاقت او تخت ورسره دی، سره د سوپر پاوره د الله کتاب په گواه دی. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. الله فرمای زمکی ته مې حکم وکړو، د الله د عذاب فیصله پې وشوه. فما كان له من فئة علما طلبا پوهیږي ما نافیه فئة نکره. کله چې نکره په سیاق د نفي کې راشي، علم معنی والوی ان النکرة تحت النفي تعم. مختصر المعنی مطول او تلخیص المفتاح کې قانون دی چې نکره په سیاق د نفي کې عموم پیدا کوي. منطقیان وی دا سالبه کلیه ده، نفي د محمول کوي د موضوع د کل افرادنا. فما كان له من فئة، څومره طاقتونه چې ورسره، که طاقت د مالو، که طاقت د اسلحې، که هغه طاقت د پوجو، که طاقت د اکثریتو. قرآن وی چې د رب فیصله راله. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. بیا مال او طاقت کې دا زور نو چې دې کامیاب کړی وي او د رب د عذاب نه اخلاص کړی وي. ځکه کله چې د رب مقابله کې یو سړی ودرېږي نو همیشه د پاره کامیابیږي. رب که مخلوقو، رب کامیابیږي، رب شکست نه قبلی. او د الله مقابله کې چې مال والا راغی، کامیاب شو که ناکام؟ شوق سے بول، کامیاب شو که ناکام؟ کامیاب شو که ناکام؟ دا دلیل په دې خبره باندې شو چې مال د کامیابی اصولو نه دي. نو مونږ کامیابی غواړو، کامیابی زمونږ هدف دی.
کامیابی زمون لا او قانون دی. کامیابی زمونگا یو امپارٹنٹ اہم مقصد دی، لیکن دا خبر کلیر شوا چې صرف او صرف مال د کامیابی سببو کوي نو قارون با خو قارون کامیابو نو مال د کامیابی سببو. دا یو خبره حل شو. اوس دا د قرآن د فیصلې مطابق حل شو که د تاریخ مطابق؟ قرآنی فیصلې نه بعد مسلمان ته د سوچ بچار اس قسم گنجائش نوی. موبایل لګي بند کې چې زما توجه نه خرابېږي، ستاسو مو د ملګرو لږ سات د پاره کم از کم سایلنٹ کې او پاسه را پاسه مر الله د کتاب نه. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. استماع کې یو معنی دار چې د لری نه راشه، دا نه چې نږدې نه لړ شه. بهرحال نو دا یو اهمه مسله مخې ته راله چې مال د کامیابی سبب نه دی. او قرآن چې یو فیصله وکړي په هغې باندې د مزید سوچ کولو گنجایش نه وي. بس د قرآن فیصله قطعي وي. پخوا به د خلکو وی د مشرانو خبره د کاڼي کرخي وی به که نه، د ځان له یو ډېره بې بنیاده خبره ده تر خپل حده پورې. د مشرانو خبره به د کاڼي کرخه یا وي او که نه، خو د الله او د الله د رسول خبره واقعي چې د کاڼي کرخه وي. بهرحال نن خو امت په دومره فتنو کې مبتلا دی چې کم اصل دین و وحی په هغه وحی باندې هزار اعتراضات شروع شو. مسلمان قسم دی که پر دې پوهیږي چې زما دین نن داغ شو، نه پوهیږي. خپل دین مسلمان کم ځای پیژندلی دی؟ قرآن او حدیث زمونږ دین دی. په قرآن مستشرقینو اعتراضات شروع کړي دي، ملحدینو په اعتراضات شروع کړي دي. زما یو نوجوان پاسه قسم دی که هغه پوهیږم چې په قرآن او حدیث کم خلک اعتراضات کوي. په احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې منکرین احادیث لګیا دي، آغا غل خوري او آغا تپل کوي. قسم پر رب دی که آغا یو بازاری سړی داسې خلاف خبرې د رسول الله حدیث پسې وکړي کم چې زمونږ د منبر او د محراب مولان کوي. والله که په عوامو کې دومره زره غیرت وي یا ورته پته وي چې دا زما د پیغمبر حدیث دی، دی په خپل عقل سره پیش کوي وایي چې دا د قرآن خلاف دی. دا مولا په قرآن هم نه دی مین، خو دا ورته پته ده چې زما عوام د قرآن نه متاثره دي. نو صرف او صرف د خپلې غلطې خبرې افناولو دپاره د قرآن نوم اخلي. کني کم سړی چې په قرآن مین وي نو قرآن باندې موږ په دې مین یو چې دا د الله دین او د الله حکم دی. نو دا احادیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د دین او د وحی مستقل حصه ده او که نه ده؟ الله سبحانه وتعالی قرآن کې بار بار فرمایي اقیم الصلاة، منځ وکې. فرمایي که نه فرمایي؟ تاسو چې مانځه کې دا کم سبق وایې په تلاوت کې چېرته دا سبق تاسو له مخې له درغلی دی؟ تپوس درنه کوم. دا اقیم الصلاة کې الله فرمایي منځ وکې. دې منځ کې چې دا مونږ کم سبق وایو بې د صورت فاتحې نه، دا ټول سبق چېرته تاسو په قرآن کې لیدلی دی؟ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا چا قرآن کې لیدلی ده؟ سمع الله لمن حمدم قرآن کې لیدلی دی؟ ربنا ولک الحمد قرآن کې لیدلی دی؟ دا د کم ځای نه راغی؟ نو حدیثو خلاف چې نن کم سازش شروع دی، مسلمان ولې په دې نه پوهېږي؟ حدیث نه چې راغی نو پته لګي چې د قرآن نه بغیر یو بله وحي هم شته. د قرآن نه بغیر یو مستقل بله وحي شته. پیغمبر علیہ السلام سره که الله خبرې صرف قرآنی کړي خو دا خبرې به قرآن کې وي، خو چې قرآن کې نشته دا د دې دلیل دی چې د قرآن نه بغیر هم د الله پیغمبر سره د رب العالمین یو تعلق او د خبرو یو واسطه و چې هغې ته حدیث وي. کله چې حدیث وحی ده نو وحی څوک په عقل باندې اخلي او رد کوي؟ وحی په عقل اغستی او رد کولی شي؟ داسې خو به عقل د قرآن د ځینې آیتونو متعلق ووایي چې ذهن مې نه اخلي. الله سبحانه وتعالی ټولو فرشتو ته وفرمیل اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. دا سجده عقل مني؟ آدم علیه السلام بشر او انسان و که نه؟ نو انسان ته سجده کول شریعت او عقل مني؟ د الله حکم و که نه؟ سبا به یو سړی راپاسي چې زما رب څنګه وی چې آدم ته سجده وکړې، نه منم داسې آیاتونه. خلک به یاره ناشنا توحید ووایې او لکه شرک رد کوې، د شرک رد یې وکړو واقعي الله به څنګه وایي چې آدم ته سجده وکړې؟ دا د عوامو د ذهن خبرې کوي خو د الله د دین خبرې نه کوي. ای عوامو
تر کومې به داسې اوده اوده کېږو. یو ورځ به را بیدار شو چې د الله په دین په قرآن او حدیث ځان پوه کړو. اراده قدرې زمونږ شته که نشته؟ ځان به پوه کول غواړي. دا دین د الله دین مونږ ته په ذمه کړی دی. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم. اکملت لکم اوچت آواز سره ووایئ اکملت لکم. پوره مې که تاسو ته ستاسو دین که خپل دین. اللباب د ابن عادل دمشقي وایي دې کې اشاره ده دې خبرې طرف ته چې دا دین زمونږ دین دی. د دې حفاظت دې دپاره مال لګول، جان لګول، صلاحیت استعمالول، ځان نه خوله وینه بهول دا زمونږ ذمه داري ده. نو الله فرمایل اکملت لکم دینکم، ستاسو دین مې پوره کو. مطلب دا چې ما یې درته بیان وکړو. اوس دا دین په مخ د ځمکه ژوندی ساتل، دې دپاره خپل صلاحیت استعمالول. دې له د اسمان نه فرشتې نه راځي. ای د ادم بچو د دې مکلف مې تاسو جوړ کړی. نور ستا تابع، سپوږمۍ به ستا دپاره ډیوټي کوي، ونې بوټې فصلونه او میوې به تا ته د موسم مطابق راخیږي، غرونه به تا ته سنوي، اوبه به ستا تابعداري. خو ای د ادم بچیا الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخره. تاسو به د الله د دین د قرآن او د حدیث صحیح دفاع کوئ. دا زمونږ ذمہ داری ده. انشاءالله آینده به د الله په دین ځان پویو که نه به پویو، اور کلک غیرت به پې کوو که نه به پې کوو. دا خبره به دې ځای پرېږدو. خپله زړه خبره ما ته یاد ده انشاءالله. نو د کامیابی اصول مال نه دی. دویمه اهم خبره کامیابی غواړو، لیکن د کامیابی اصول چا سلطنت ګرځولی و، د ځمکې مشري ګرځولی وه. الله سبحانه وتعالی په خپل لاریب کتاب کې دا قانون هم واضح کو چې سلطنت، تخت، تاج، حکومت، سلاطینیت، حکمرانی دا هم د کامیابی سبب نه دی. ځکه بادشاهي به وي، سلطنت به وي او کامیابی به نه وي. هغه څنګه فرعون غریب سړی و، د تاریخ مطابق خټکي او یا میوې خرڅولې. یو سړي باندې گزار وکړو، چا ته تپوس نه کو، رفته رفته لویدو لوی فرعون ته جوړ شو. دومره فرعون ته جوړ شو چې مصر یې کینچ کو او د مصر په پارلیمنٹ کې ودرېدو. او غرور پکې راغی د سلطنت د وجې نه. د څه د وجې نه؟ د څه د وجې نه؟ څه د وجې نه؟ سلطنت. او ودرېدو او قوم را جمع کو د مصر په پارلیمنٹ باندې او وی ما علمت لکم من اله غیری. اے مصر والو، ما ټوله شپه سوچ او فکر کړی دی. ما علمت لکم من اله غیری. ما په ځمکه او اسمانونو کې د ځان نه بغیر ستاسو دپاره بل حاجت سرکوونکی ونه لیدو. وی څه معنی ده؟ وی انا ربکم الاعلی، ستاسو رب زه یم. خو که تاسو وایئ چې د رب د پاسه ربي، نو دفع د اعتراض دا ده چې رب به هر څوک ځان ته وایي، خو انا ربکم الاعلی، زه د هر رب د پاسه لوی رب یم. سلطنت ځای ته ورسو که ویې نه رسو؟ د مال د سلطنت زور پې راغی. اور بادشاه د هر چا خپل خپل ګناه وي. ښه د عالم ګناه څه وي؟ حق پټول. عالم ګناه څه وي؟ ماشاءالله. الله هم دې ته وساتي. الله دې مونږ د حق داعیان جوړ کړي. الله دې زمونږ ژبې په قرآن حدیث جاری کړي. کم رونو ته چې د حق توفیق نه دی میلاو، الله دې زمونږ په الفاظو د هغې زړونه دردوي نه. دا الفاظ دی الله د هغې زړه ته کوز کړي. الله دې زمونږ د مخالفین د قرآن د حدیث بهترین داعیان کړي. د چا جبه چې د قرآن او د حدیث خلاف او د یو فقه او د یو خود ساخته دین په اثبات استعمالیږي، هغه رب قادر دی چې د هغه نه د قرآن د حدیث داعی جوړ کړي او صرف د قرآن او د حدیث د حاکمیت او د هغې د اساس او د بنیاد خبره کوي. الله ته دا ګرانه الله دې وکړي، الله دې وکړي چې زمونږ د معاشرې ټول علما د قرآن او د حدیث داعیان شي او زمونږ د فضا
دې کې یو امن راشي، یو سکون راشي او ټول عوام په دې باندې مطمئن شي چې زموږ دین قرآن او حدیث دی، بل شی الله دې وکړي. بهرحال نو د عالم ګناه د کتمان حق پټی، بس د جیب د وجې، د علاقې د عرف د وجې. دویمه غټ خطا او ګناه د عالم د بغض او حسد. دا د عالم غټ غټ ګناهونه دي. د نوجوانانو ګناه درته معلوم ده؟ د نوجوان ګناه ده اتباع الشهوات، خواهش نفس، د زنا محبت، د ګناه محبت، د لوپرې محبت، د ډمتوب او د کنجرتوب محبت، د وقت د ضیاء محبت. دا د ځوانانو ګناه ده. الله دې زموږ نوجوانانو نه دا ګناهونه لرې کړي او زموږ نوجوان قوم دې الله د قرآن او د حدیث صفاهانو ګرځي او زموږ نوجوان دې الله سبحانه وتعالی د قرآن او د حدیث حفاظت کوونکي او د دین خدمتګار وګرځي. د ښځو یو ګناه ده، هغه ګناه ده معاشره کې فحاشي خورول، د نارینو نه د حق لار ګډوډول او د شیطان ملګرتیا کول. الله دې زموږ زنانو نه دا ګناه لرې کړي او دا دې الله د قرآن او د حدیث تابعداري کړي. د بوډاګانو هم ګناه ده. وایو په دې به تیر شو. الله اکبر کبیره. د بوډاګانو عظیمه ګناه دا ده چې سپینه ګیره به وي خو بیا هم ډیر امیدونه ساتي، وای دا خو نن سبا اسې وخت سپینېږي، اسې چاخ شي. ویلا خیمه یاره ویسه که نه ته ما سره په لار لړ شه. لکه بس کا اوس لسو ته پلس وی، اوس خوله کې غاښ نشته، اوس په کونټۍ ګرځې، اسې ویښته نه سپینېږي. یار دا د مرګ خبر دی. طول العمل، اوږده امیدونه. دا زمونږ د مشرانو د سپینګرو لویه ګناه ده چې په سپینه ګیره هم د الله کتاب ته نه کښېني، په سپینه ګیره هم جومات ته نه راځي. ټول مشران نه، ټول نوجوان نه، ټولې ښځې نه، ټول علما نه، اکثر د ګناه خبره کوم. نو دا د هر چا خپله ګناه ده. د سلاطینو د بادشاهانو ګناه څه دی خبرې؟ د رب د قانون مقابله کې خپل قانون او خپل بغاوت کول، دا ځان له یو عظیمه ګناه ده. الله اکبر کبیره. غرور، تکبر، فرعونیت، جباریت، دا د سلاطینو عظیم جرم دی. همیشه دپاره ظلم به کوي، زیاتې به کوي. څوک ته تپوس کولی؟ نن په مخ د ځمکه باندې لږ ظلم کېږي که ډېر؟ څوک ترت کولی شي؟ ولې؟ بر سلاطین دی، حکمران دی. داسې مولان به انشاءالله چې هغه به وایي چې څه به نه وایي. صحیح شو. خو بهرحال ګناه ده. نو فرعون بادشاه او د بادشاهۍ ګناه یې مخې ته شو. وایي ما علمت لکم من اله غیري، بې د رب العالمین نه زه تاسو دپاره بل اله نه وینم. زمونږ رب دومره رحیم ذات دی، زمونږ رب دومره مینه کوونکی ذات دی. فرعون چې کله د رب قانون چیلنج کو، فرعون چې کله د الله توحید ته لاس واچو او د الله مقابلې ته ودرېدو، نو مالدار سړی فوراً سپېړه ورکوي. طاقتمند سړی همیشه انتقام لي. زما رب دومره طاقتمند او دومره زورور ذات دی چې څوک د هغه د مخکې خپل طاقت تذکره هم نشي کولی. هغه زورور ذات بیا هم دوه شخصیات په مخ د ځمکه مقرر کړل او بیا هم غواړي چې فرعون زما بنده دی، غواړم چې د ده اصلاح وشي، ده باندې دنیا کې حجت قایموم. نو دوه د وحی داعیان ورته مقرر کړل، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام. ورته وایي لاړ شئ، اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون ته لاړ شه، انه طغى، دنه طاغوت جوړ شوی دی. دنه څه جوړ شوی دی؟ طاغوت. کل ما عبد من دون الله فهو الطاغوت. او طاغوت هغه بادشاه ته وایي چې لاندې خلک بغیر سمجھے، بغیر د څه خبرې د هغه تقلید کوي، پسې رواني. بس دا د بادشاه خبره ده. دې ته وایي طاغوت. انه طغى، دا طاغوت دی او لاندې خلک یې طاغوتیان دي. ورشه او د ده اصلاح وکړئ. اذهبا الى فرعون انه طغى. او بیا د رب رحم ته وګورئ. اے دیر ربات والو، خپل رب صحیح معنو کې وپېژنئ. زمونږ رب هغه ذات دی که څوک د هغه توحید هم چیلنج کړي،
څوک د هغه مقابلې ته ودرېږي بیا هم زمونږ په رب باندې جذبات نه غالب کیږي بیا هم زمونږ رب رؤوف و رحیم دی د هغه جبار د هغه ظالم د هغه سرکش فرعون چې هغه وایي انا ربکم الاعلی د خپل ربوبیت اعلان کوي هغه فرعون باره کې هم زما رب فرمایي فقولا له قولا لینا خبرې ورسره نرمې نرمې وکړې جذبات ونه مه اوچتوئ غوسه کوئ ما په ضد کې فرعون مه ودروئ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا کیدای شي نصیحت واخلي او یخشا یا د مصر په پارلیمنټ کې ناست فرعون د هغه لوی رب نه ویریږي او د خپلې خبرې نه رجوع کي د رب رحم غالب دی او که نه دی غالب که زمونږ خلاف یو سړی ودرېږي او زمونږ په وس رسي نیغ دی چمغړک کې نیسو که نه رانیسو نیسو که نه رانیسي خو رب العالمین د هغه سرکشه فرعون باره کې څه وایي فقولا له قولا لینا او ناشنا نقطه دلته عالمان ذکر کوي فقولا له قولا لینا اے موسی او هارونه دته نرمې خبرې وکړې یو نقطه خو دا ده چې خبرې خو موسی علیه السلام کولې هارون علیه السلام ته ولي ووایي چې نرمې خبرې کوه قولا صیغه تثنیه ده که نه دو کسانو ته وایي خبرې همیشه چا کولې موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته ولي ووایي چې فقولا دواړه احتیاط کوئ عالمان وایي نقطه د دې خبرې طرف ته چې هسې نه هارونه تم ګزاره وکړه ډېره مزه به کوي چې د موسی علیه السلام د خبرو په دوران کې هغه د موسی علیه السلام خبرې ته غوږ ایښي د هغه خبرې ته متوجي خو ستا خبرې پې بدې ولګي ځکه دوه کسان چې خبرې کوي نو په یو سړي بدې لګي وي یو کس خبره وکړي نو وایي دومره په ښایسته انداز ورته خبره وکړي چې د خبرو مجلس مو هم خراب نشي د کې معنوي طور د فرعون عزت ته هم اشاره ده هغه د رب توحید چیلنج کوي رب سره په جنگ ولاړ دی الله سبحانه وتعالی بیا هم د هغه عزت په داسې انداز کوي ولې لا حجت پې نه دی قایم شوی او یو ناشنا خبره یو عالم کړې ده ماشاءالله ماشاءالله د سلفو علماو نه بعد هم الله د دې ښایسته خبرو د دې الهام د دې غور او تدبر دا ماده کولاو ساتلې ده د علماو ذهنونو ته الله سبحانه وتعالی ډېرې د کار خبرې رالیږي الله سبحانه وتعالی دته فرمایل فقولا له قولا لینا نرمې خبرې کوئ تاسو دلته وګورئ یو عالم وایي الله سبحانه وتعالی د هغه چا په حق کې کم چې ځان ته رب وایي د هغه ظالم او جابر فرعون په حق کې الله موسی علیه السلام ته وایي نرمې خبرې وکړئ ښایسته خبرې ورسره وکړې نرمي ورسره وکړې څوک چې رب سره په مقابله ولاړ دی الله د هغه باره کې هم د نرمۍ حکم کوي نو څوک چې رب ته رب وایي څوک چې د رب منونکی دی څوک چې رب ته تسلیمیدونکی دی الله به د هغه سره څومره د رحم معامله کوي کم سړی چې رب ته رب نه وایي نو بیا هم رب وایي ګزاره وکړه نو څوک چې رب ته رب وایي د هغه باره کې به د رب العالمین څومره رحم وي ماشاءالله ماشاءالله اے رب العالمین خپل رحمتونه په مونږ باندې کولا وکړه اے الله مونږ ستا د عذابونو د ټینګې نه یو یا رب العالمین د عذابونو د منګایۍ او د ټینشن او د تکالیفو سلسله په مونږ بند کا خبره وچلېده د الله د توحید متعلق فرعون تسلیم نشو ظلم یې داو چې وی به فرعون ذو الاوتاد فرعون خاوند د میخونو به ورته وي شپږ انچه میخونه به ورسره البدایه والنهایه حافظ ابن کثیر وی او کله به چې سزا ورکوله په یو لاس به میخ ټکو پړ مخې به ښځه سملوله زنانه حملداره په بل لاس به ورته میخ ټکو په یو تلی به ورته میخ ټکو په بل تلی به ورته میخ ټکو چې په سر به میخ ټکو د ښځې نه به ساوتې وه وفرعون ذو الاوتاد هغه فرعون چې خاوند د میخونو قرآن ذکر کوي نه سمېدو الله موسی علیه السلام ته ویې ته وځه
او د منظر تاسو ته خیم. زړه خبر درته یاد ده که یې رشوې ده؟ ماشاءالله ماشاءالله. اوس مال ته ګوره، سلطنت ته ګوره، تاج او تخت ته ګوره او ناکامۍ ته ګوره. اشاره د دې خبرې طرف ته چې سلطنت، تاج او تخت، مال او دولت، غرور او تکبر، فوج او پولیس او طاقتونه دا د کامیابۍ سبب څوک چې د رب مقابله کې ودرېږي سره د سوپر نه صفر ته راځي. فرعون په اس باندې ناست دی، د موسی علیه السلام خلاف ولاړ دی. کله چې په سمندر باندې ورځي نو اسې مزل وکړه په سمندر کې، فرعون اوبو راټینګ کو، او کله چې اوبو راټینګ کو د اوبو د چپو حال ته چې وکتل، فرعون پوه شو چې باس دا زما د توبې دروازه وه بند شوه. حدیث صحیح کې راځي ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر. الله د خپل بنده توبه قبلی کله چې ساده ګرګړو ته نه راغلی. الله د خپل بنده توبه قبلی کله چې د نظر ختم شوی نه وي. الله د خپل بنده توبه قبلی تر څو چې په د مرګ آثار ښکاره شوي نه وي. الله د خپل بنده توبه قبلی تر څو چې آسماني ملائک د په آسمان کې د روح د قبض کېدو لیدلی نه وي. دکه ټیم نه په فرعون د مرګ فیصله شروع شوه. موسی علیه السلام پورې راووتو، پوج شاته پاتې شو، څه پوج د اوبو په منځ کې دی، خلق ورته تماشه کوي. مال موجود دی، سلطنت موجود دی، طاقتونه موجود دی، شهرت موجود دی، حیثیت موجود دی، اسباب موجود دی، روب او دبدبه موجود ده، اسلحه موجود ده، فوج موجود دی. اوبو راټینګ کو وادرکه الغرق. قرآن وی یو چپراله او داسې د زمري غوندی دی پرې سر باندې و، د اس نه یې کته وغورځو چې ویې غرځو او هغه اوبه د تېرې شوې. دی پوه شو چې نن ورځ لامبو وهل کار نه کوي، نن مې نجات نشته. نو فورا قرآن پې ګواه دی لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. لا الہ نشتا حاجت سر کون کے، لا الہ نشتا مشکل کشا، لا الہ نشتا حاجت روا، لا الہ نشتا سمندر کے نجات ور کون کے، الا الذی مگر صرف و صرف اغزاد دے آمنت به بنو اسرائیل. پکم ذات چې بنی اسرائیل ایمان راوړلی دی. بیا یې وی آمنتو برب موسی و هارون، ما په رب د موسی ایمان راوړلی دی، ما په رب د هارون ایمان راوړلی دی. اخلاص ته اشاره ده. رب د موسی یې ولې ووی، رب د هارون یې ولې، ځان ته هم رب ویلی و. نو کوي چې په رب مې ایمان دی نو ځان به ته مرادو. نو توبه کې اخلاص پیدا کوي. الله خالصه توبه وباسمه، منطق کې توبه نه وباسم، صغرا و کبرا نه جنگوم، دلیل لمی و دلیل انی نه پیش کوم. ربی آمنتو برب موسی و هارون، پر رب د موسی مې ایمان دی چې هغه الله دی، پر رب د هارون مې ایمان دی چې هغه الله دی. فرشته راله خوله کې خټې ورته ورولي. الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. اوس ته ایمان راوړې، الآن اوس تا ته رب رایاد شو، الآن ته اوس تسلیمیږې، الآن ته اوس توبه وباسې، الآن ستا اوس ذهن کار شروع کو، الآن ته اوس عجزي کې. وقد عصیت من قبل، مخکې وګوره مصر ستا د وینو نه ډک دی، څومره ماشومان دې ذبحه کړي دي، د څومره زنانو بېعزتۍ دې کړي دي، څومره د نبي خلاف دې کړی دی، څومره بني اسرائیل دې خپل غلامان جوړ کړي. وکنت من المفسدین، ته خو د حق مقابله کې یو لوی فسادي وې. قرآن وی راټینګ کو، اوبو کې ته په کم سختۍ سره ساه وباسو. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. د مصر پارلیمنٹ کې بحر قلزم وګورئ،
الته د هغه بدن راوباسو یوې چپې څو ورځې بعد راوویشتو خلک تېرېدل کتل یې د هغه فرعون دی د مخ نه غوښه تلې ده خوله وازه ده خېټه پړسېدلې ده د اوبو مړې به م لیدلي ټول تور شوی او نرم شوی دی کارغان پې لګیا دي سپي پې لګیا دي د هغه فرعون دی چاته چې ذوالاوتاد وایي د هغه فرعون دی چا چې د رب الاعلی دعوه کړې ده د هغه فرعون دی چې د ډېر غرور نه به په ځمکه جج اکثره ګرځېده د هغه فرعون دی چې د ځان د پاسه بل سوپر پاور طاقت نه منو فالیوم ننجیک ببدنک نن د سمندر په غاړه پروت دی لتکون لمن خلفک آیه چې راتلونکي ټولو خلکو دپاره د عبرت نشانه شي او د عبرت مطلب ده چې سلطنت او بادشاهۍ کې کامیابی سلطنت او بادشاهۍ کې کامیابی سلطنت او بادشاهۍ کې کامیابی د الله په مقابله کې په سلطنت ملاوېدلی دو سیزونه خو بالکل ثابت شو سلطنت بادشاهی د کامیابی سببو مال او دولت د کامیابی سببو اے خلقو اعلی نسب د کامیابی سببو ابو طالب ابو لهب ډیر اعلی نسب والو د الله د پیغمبر مقابله کې رالل ابو لهب تباہ و برباد شو تبت یدا ابی لهب وتب ښځه د ابو لهب تباه شوه وامرأته حمالة الحطب اشاره ده چې مال او نسب خاندان دا د کامیابی سببو کم شی به کامیابی طرف ته مونږ بوسي اهم خبره ده تومره غټ غټ څیزونه مال دپاره مونږ منډې وو که نه وو د کلي د چیرمین بل مقصد شته سیوا د دې نه چې زه پارلیمنټ ته ورسم هم دې مقصد دپاره دی که نه دی ټوله شپه د خلکو ور ډبوي که نه چې ماله ووټ راکې څومره غریب په منډه او تړله دی او که نه دی زمونږ سیاسي خلک علما طبقه راواخله خالص د دې کرسۍ دپاره منډې وخي که نه وخي نیت یې دا دی چې ما ته مقام ملو شي نو دا کم دپاره چې خلک یو یو ته ور ټکوي د هغې حال دې ولیدو لتکون لمن خلفک آیا داسې حشر د سره کوم چې رستو خلکو ته عبرت شي رونو چې مال دا د نجات او د کامیابی سبب نه دی بادشاهی د کامیابی سبب نه دی ډیر خاندان او ډیر زور د کامیابی سبب نه دی دا کم شی دی دی خو مونږ شک کې واچولو دی خو مونږ حیران کړو دی خو مونږ پریشان کړو مونږ ته د کامیابی څیز وښیه او په قرآن کې وښیه ځکه چې احادیث هم خلک ځواني ګڼي څوک به ووایي چې دا حدیث د شیعګانو پیداوار دی احادیث هم خلکو مشکوک کړل قرآن غوندې یقیني کتاب د کامیابی اصول څه بیانوي اے دیر رباط والو د کامیابی اصول واورئ رب العالمین قرآن کې فرمایي من یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما من یطع الله من لفظا مفرد دے نحوی والوی معنی عام دے من اغا سڑے کا غریب دے کا مالدار دے کا عرب دے کا عجم دے یطع اللہ چھ دا اللہ کتاب امانو دا اللہ حکم امانو ورسولہ او دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کو من یطع اللہ ورسولہ دا قرآن او دا حدیث پس روان شو فقد اللہ اکبر فقد فا دا شرط او دا جزا پا منز کے فا رازی مطلب دائی چی پا دی شرط دی عملو کو نو دا جزا دی یقینی شوا دا جزا دی تعلیق بالکلام راځي کنه په یو بل معلق کیږي علما به پوهیږي او دام یو طریقه ده چې کله مشروط کې انتفاع راولي نو شرط خرابېږي او د شرط او د مشروط په منځ کې یو ملازمي هغه اوس د آیت کې داسې ده من یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما کده الله قرآن ورسوله او د محمد مصطفی صلی الله علیہ وسلم احادیث دے اومنل ٹائم دیر شو گا نا جی اخیری خبر کوم فقد فاز فوزا عظیما نوی دا سڑے کامیاب شو پا کامیابی لوی سرا یوی خفا روڑا یوی قد روڑو یوی فاز روڑا قد چے پا ماضی داخل شی تحقیق پیدا کی تاکید پیدا کی
فقد فاز فوزا مفعول مطلق راوړو. مفعول مطلق دریو سیزونو د پاره راځي. یو پکې د تاکید معنی ده. فقد فاز یقینا دې کامیاب شو، خو عامه کامیابی نه چې څه وخت پس ناکامه شي. هغه کامیابی نه چې د یو ورځې ده، هغه کامیابی نه چې د یو کال ده. فقد فاز فوزا عظیما، دې کامیاب شو په کامیابۍ لوی سره. ای ورونو قرآن او حدیث د کامیابی اصول دي. اے د رباط والو صرف په دنیا باندې مه مینېږئ، د قرآن او د حدیث آواز اوچت کې، د قرآن او د حدیث ملګرتیا وکړئ، د الله د پیغمبر په هر حدیث باندې ننګ وکړئ، دا په عمل کې راولئ. که خلک بد ګڼي نو ودې ګڼي. خلک چرته نه خوشحالیږي ټول په یو خبره، خلک خفه کا خو الله رضا کا او د الله پیغمبر رضا کا. دا اهم خبره ده. زمونږ نه چې نن ملګري خفه دي، په رب مې د قسم وي په دې باندې خفه دي چې مونږ قرآن او حدیث ته تسلیم شو. د چا بېعزتي کول مونږ نه غواړو، د چا خلاف نه یو ولاړ، خو صرف او صرف دا وایو چې د ټول لوی حاکم ذات الله او د الله رسول دی. د الله او د الله د پیغمبر د پاسه د یو امام او مجتهد خبره اثر کولی، د یو پاټی او د یو تنظیم او د یو پیر او د یو استاز خبره د الله او د الله د رسول د خبرې نه اوچتېدلی. دا زمون اتفاقی اصول دی قرآن او حدیث، او دا د علماء میراث دی. اے علماء راشي خپل میراث سنبال کې. تنظیم بستا تنظیم وی، جنډه بستا جنډه وی، امام مجتهد او پیر بستا امام او مجتهد وی. هغه اتفاقی خبرې نه دي، د هر چا خپل فرمایش دی. خو قرآن او حدیث زمون اتفاقی سیز دی. د دې اتفاقی سیزو حاصلولو دپاره خپل صلاحیت ولګوه. د اختلافي سیز دپاره، د مشکوک سیز دپاره د محمد رسول الله میراث ولې پرېږدې؟ قرآن او حدیث خو اتفاقي و، دې کې خو به دویمه خبره نه کې. ستا والا خبرې اختلافي دي، دا که څوک مني او که نه مني دا د فرمایش خبرې دي، څوک به ترې متاثر وي څوک نه. خو قرآن او حدیث د هر چا دپاره ضروري دي. قرآن او حدیث د هر چا دپاره، هر مکتب فکر علماء ته زه دا وایم راشئ خپل میراث سنبال کې. دا امام او مجتهد ستا دپاره نقصان دی چې قرآن او حدیث دی ورته پرېښودل. دا تنظیم او پارټي او پیر او استاد ستا دپاره نقصان دی چې قرآن او حدیث دی ورته پرېښودل. که نه دی نقصان؟ نقصان دی او که نه دی؟ اے ورونو قرآن و حدیث اتفاقی دین دے. دیر رباط والو عزم وکے دا د قرآن و دا حدیث پیغام را واخلے، دا دیر دے ټول ماحول کے عام کے. قسم دے اللہ بدرل دا غیبی خزانونا رزق کلاو کی، رزق بدرل اللہ پراہ کی، ٹینشنوں و بیمارے بم اللہ ختمی کی. اے نوجوانانو خصوصاً تاسو تواما تکړه خلک یې، د سوشل میډیا دور دی، حق وپیژنئ، د حق دپاره خپل ځوانۍ زړې کې، په بوډاوالي به ارمان کوئ یو دور به الله راولي انشاءالله. هر بچی به سلفي وي، هر ځوان او بوډا به سلفي وي. دا د قرآن او د حدیث اواز د احادیثو نه هم دا معلومیږي. انشاءالله یو ورځ به الله دا په تمامه دنیا باندې خورئ. خو په کار دا ده چې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث د قافلې حقې سره شو او د اخلاقو پیمپلیټ سره دننه استعمال شو. زمونږ د سخت ژبې د وجې نه چېرته زمونږ یو حنفي رور ونه دردیږي، زمونږ د سخت ژبې د وجې نه یو دیوبندی یو بریلی یو بل ملګری ونه دردیږي. داسې پیغام، داسې انداز، داسې ډیمټ، داسې لهجه، داسې ګلوډ، داسې الفاظو سره قرآن او حدیث بیان کا چې خلق اسلام نه متاثر شي، خلق قرآن او حدیث ته راشي. الله رب العالمین دې موږ تاسو د قرآن او د حدیث په تابعدارۍ کې استعمال کی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.